جنت عدن کې د قرآن خاوندانو ته به لاسو کې بنګړي اچوي د سرو زرو او د جنت د قیمتي لال جواهراتو بنګړي به ورته اچوي. نو اوس سوال دا دی چې په دنیا کې سړي ته لاس کې بنګړي واچوي نو بدي ښکاري. زنانو سره بنګړي خوند کوي، سړو سره نه. جواب یې دا دی چې د حسن او د ډول ډال دار و مدار په عرف باندې دی. د دنیا په عرف کې زنانو سره بنګړي خوند کوي، خو د جنت په عرف کې نارینه زنانه دواړو سره خوند کوي. نو ځکه جنت عدن کې د قرآن خاوندان که نارینه دی او که زنانه دي، د سرو زرو د سپینو زرو د لال جواهراتو بنګړي نارینه زنانه دواړو ته به ورکوي. ولباسهم فیها حریر، او د جنت د ریخمو لباس به وله هم ورکوي. دا د قرآن د برکته دا دومره قدر عزت د قرآن خاوند ته الله پاک ورکوي. نور به څه ورکوي؟ نو د جنت د ټولو نعمتونو شمیر او پوره تفصیلات بیانول دا د انسان د وس نه بهر دي، څوک یې نشي کولی. پیغمبر علیہ السلام اجمالا مختصر فرمائی چې الله دې مؤمنانو لا داسې نعمتونه تیار کړي دي چې لا عین رأت سترګو لیدلی نه دي، ولا اذن سمعت غوږونو اورېدلی نه دي، ولا خطر على قلب بشر او د انسان په خیال خاطر کې هم نه راځي. نو لا نور بم نعمتونه بے پایان ورکوي، خو بچوله چې څوک علم د قرآن ورکوي. نو دا بے شمیره نعمتونه دا د دې قرآن د برکته د مؤمنانو ته به الله پاک ورکوي. په جنت کې به څلور نهرونه وي، د شاتو، د شرابو، د پیو او د اوبو. او دا څلور واړه نهرونه دا به شروع د کم ځای نه کېږي. نو د جنت الفردوس کې د پیغمبر علیه السلام چې کم محل مبارک دی، نو د دقه ځای نه به دا څلور نهرونه راوځي. او بیا د پیغمبر علیه السلام د هر امتی کور ته به ډایرکټ کنیکشن الله ورکوي، او باقی مانده پیغمبرانو ته هم د پیغمبر علیه السلام د کوره یو کنیکشن ډایرکټ به ورکړی شي، او بیا د هر پیغمبر د کور نه د هغه امتیانو ته انډایرکټ کنیکشن یې به میلاویږي. دا تمام جنتیان چې خپل ټکانې ته ورسیږي، نو اوس د جنتی زندگی آغاز بکیږي. نو په دنیا کې یو ښکلی مجلس چې جوړ شي، نو سټیج سیکرټري وی د دې بابرکته مجلس آغاز به د قرآن پاک د تلاوت نه کیږي. نو دغه شانتې د جنتی زندگی آغاز به هم د قرآن پاک د تلاوت نه کیږي. نو په جنت کې به ړومبې تلاوت څوک کوي؟ داود علیه السلام ته الله ډیر ښکلی آواز ورکړو، هغه به د زبور ذکر چې کو نو مارغان به ورته راجمع شو، ذکر به یې ورسره کو، غرونه به ورسره ذکر کو. نو آواز یې ښکلی دی. نو په جنت کې به ړومبنی تلاوت داود علیه السلام وکړي، او چې کله دا تلاوت ختم شي نو الله به تپوس کوي دا تلاوت څنګه و، څه خوند یې درکه؟ وی ډېر ښکلی و. وی دې نه نور ښکلی اورېدل غواړې؟ ولې نه اورم. نو دې نه پس به الله پاک زمنګ پیغمبر علیه السلام ته حکم وکړي چې اوس ته تلاوت وکړه. نو بیا به زمنګ پیغمبر علیه السلام تلاوت وکړي، او چې دا تلاوت ختم شي نو بیا الله تپوس کوي دا تلاوت څنګه و؟ دا خو د هغې نه هم ډېر ښکلی و. وی د دې نه نور هم ښکلی اورېدل غواړې؟ ولې نه. نو بیا به الله د خپل شان مناسب په خپله تلاوت وکړي. نو دغه بلاکیف خوندور تلاوت د الله موږ او تاسو ته وورودي کی. بیا به الله فرمایي چې بندیانو ما نه نور هم څه غواړئ چې درکمه. نو دا بندیان ورته زموږ ذهن کې خو نور څه نشته دی، سره نه غواړو. کافر د دوزخ ته بوته، موږ د جنت ته راوسته، هغوی له د مخ تور که، موږ له د مخ سپین که، هغوی له عذابونه دي، موږ له نعمتونه دي، څه ده نه غواړو، زموږ ذهن کې نور څه نشته. الله ورته بیا وایي وغواړئ وغواړئ.
نو په دنیا کې چې د عوامو ته مسله پیښه شي نو جومات ته منډه کې استاد جي دا مسله څنګه ده نو استاد ورته مسله چې بیان کړي نو دی مطمئن شي او خوشحاله شي نو دغسې اوس جنت کې مسله پیښه ده الله وایي وغواړه دی وایي ذهن کې مې څه نشته دی نو دوی به د خپلو استادانو ته رانږدې شي استاد جي الله وایي چې وغواړه نو څه ترې وغواړو نو دا استادان به ورته وي الله نه خپل دیدار وغواړئ نو بیا به ټول یو آواز باندې یا الله موږ له خپل دیدار را نو الله به ټولو له خپل دیدار ورکړي د جمعې په ورځ باندې په دنیا کې دا خلک جامع مسجد ته راجمع کېږي د مختلفو جماعتونو نه خلک یو مسجد ته راشي او د جمعې لمونځ وکړي یو اجتماع جوړه شي نو دغه شانتې په جنت کې به هم اجتماع وي د جمعې په ورځ اجتماع او په هغه اجتماع کې به نارینهو ته الله خپل دیدار ورکوي او زنانو ته به د اختر په ورځ دیدار وي او د دنیا د هلکان چې دي نو دوی داسې لږ ټور او پکنیک او داسې څه خبرې اترې کوي چکرو لځي نو دا د چکرو دا شوق به په جنت کې وي نو الله یو لوی میدان تیار کړی دی د جنتیانو سړو ته وي لاړ شئ دغه میدان ته لاړ شئ چکر ولګوئ نو چې هغې میدان ته لاړ شي نو هلته کې د مشکو یو جنت عدن کې د قرآن خاوندانو ته به لاسو کې بنګړي اچوي د سرو زرو او د جنت د قیمتي لال جواهراتو بنګړي به ورته اچوي نو اوس سوال دا دی چې په دنیا کې سړي ته لاس کې بنګړي واچوي نو بدي ښکاري زنانو سره بنګړي خوند کوي سړو سره نه جواب یې دا دی چې د حسن او د ډول ډال دار و مدار په عرف باندې دی د دنیا په عرف کې زنانو سره بنګړي خوند کوي خو د جنت په عرف کې نارینه زنانه دواړو سره خوند کوي نو ځکه جنت عدن کې د قرآن خاوندان که نارینه دي او که زنانه دي د سرو زرو د سپینو زرو د لال جواهراتو بنګړي نارینه زنانه دواړو ته به ورکوي ولباسهم فیها حریر او د جنت د ریخمو لباس به وله هم ورکوي دا د قرآن د برکته دا دومره قدر عزت د قرآن خاوند ته الله پاک ورکوي نور به څه ورکوي نو د جنت د ټولو نعمتونو شمیر او پوره تفصیلات بیانول دا د انسان د وس نه بهر دي څوک یې نشي کولی پیغمبر علیه السلام اجمالا مختصر فرمایی چې الله د مؤمنانو لا داسې نعمتونه تیار کړي دي چې لا عین رأت سترګو لیدلی نه دي ولا اذن سمعت غوږونو اوریدلی نه دي ولا خطر على قلب بشر او د انسان په خیال خاطر کې هم نه راځي نو لا نور بم نعمتونه بے پایان ورکوي خو بچوله چې څوک علم د قرآن ورکوي نو دا بے شمیره نعمتونه دا د دې قرآن د برکته د مؤمنانو ته به الله پاک ورکوي په جنت کې به څلور نهرونه وي د شاتو د شرابو د پیو او د اوبو او دا څلور واړه نهرونه دا به شروع د کم ځای نه کېږي نو د جنت الفردوس کې د پیغمبر علیه السلام چې کوم محل مبارک دی نو د دقې ځای نه به دا څلور نهرونه راوځي او بیا د پیغمبر علیه السلام د هر امتی کور ته به ډایرکټ کنیکشن الله ورکوي او باقی مانده پیغمبرانو ته هم د پیغمبر علیه السلام د کوره یو کنیکشن ډایرکټ به ورکړی شي او بیا د هر پیغمبر د کور نه د هغه امتیانو ته انډایرکټ کنیکشن به ملاویږي دا تمام جنتیان چې خپل ټکانې ته ورسیږي نو اوس د جنتی زندگی آغاز بکیږي نو په دنیا کې یو ښکلی مجلس چې جوړ شي نو سټیج سیکرټري وی د دې بابرکته مجلس آغاز به د قرآن پاک د تلاوت نه کیږي نو دغه شانتې د جنتی زندگی آغاز به هم د قرآن پاک د تلاوت نه کیږي
نو په جنت کې به ړومبې تلاوت څوک کوي. داود علیه السلام ته الله ډېر ښکلی آواز ورکړو. هغه به د زبور ذکر چې کو نو مارغان به ورته راجمع شو، ذکر به یې ورسره کو، غرونه به ورسره ذکر کو. نو آواز یې ښکلی دی. نو په جنت کې به ړومبنی تلاوت داود علیه السلام وکي، او چې کله دا تلاوت ختم شي نو الله به تپوس کوي دا تلاوت څنګه و، څه خوند یې درکه؟ وایي ډېر ښکلی و. وی دې نه نور ښکلی اورېدل غواړې؟ ولې نه اورم. نو دې نه پس به الله پاک زمنګ پیغمبر علیه السلام ته حکم وکړي چې اوس ته تلاوت وکړه. نو بیا به زمنګ پیغمبر علیه السلام تلاوت وکړي، او چې دا تلاوت ختم شي نو بیا الله تپوس کوي دا تلاوت څنګه و؟ دا خو د هغې نه هم ډېر ښکلی و. وایي د دې نه نور هم ښکلی اورېدل غواړې؟ ولې نه. نو بیا به الله د خپل شان مناسب په خپله تلاوت وکړي. نو دغه بلاکیف خوندور تلاوت د الله موږ او تاسو ته وورولي کی. بیا به الله فرمایي چې بندیانو ما نه نور هم څه وغواړئ چې درکمه. نو دا بندیان ورته زموږ ذهن کې خو نور څه نشته دی، سره نه غواړو. کافر د دوزخ ته بوته، موږ د جنت ته راوسته، هغوی له د مخ تور که، موږ له د مخ سپین که، هغوی له عذابونه دي، موږ له نعمتونه دي، څه ده نه غواړو، زموږ ذهن کې نور څه نشته. الله ورته بیا وایي وغواړئ وغواړئ. نو په دنیا کې چې د عوامو ته مسله پیښه شي نو جومات ته منډه کړي، استاد جي دا مسله څنګه ده؟ نو استاد ورته مسله چې بیان کړي نو دی مطمئن شي او خوشحاله شي. نو دغسې اوس جنت کې مسله پیښه ده، الله وایي وغواړه، دی وایي ذهن کې مې څه نشته دی. نو دوی به د خپلو استادانو ته رانږدې شي، استاد جي الله وایي چې وغواړه. نو څه ته وغواړو؟ نو دا استادان به ورته وایي الله نه خپل دیدار وغواړئ. نو بیا به ټول یو آواز باندې یا الله موږ له خپل دیدار را. نو الله به ټولو له خپل دیدار ورکړي. د جمعې په ورځ باندې په دنیا کې دا خلک جامع مسجد ته راجمع کېږي، د مختلفو جماعتونو نه خلک یو مسجد ته راشي او د جمعې لمونځ وکړي، یو اجتماع جوړه شي. نو دغه شانتې په جنت کې به هم اجتماع وي، د جمعې په ورځ اجتماع، او په هغه اجتماع کې به نارینهو ته الله خپل دیدار ورکوي، او زنانو ته به د اختر په ورځ دیدار وي. د دنیا دا الکان چې دي نو دی داسې لږ ټور او پکنیک او داسې څه خبرې اترې کوي، چکر ولځي. نو دا د چکرو دا شوق به په جنت کې وي. نو الله یو لوی میدان تیار کړی دی، د جنتیانو سړو ته وي لاړ شئ دغه میدان ته لاړ شئ چکر ولګوئ. نو چې هغې میدان ته لاړ شي نو هلته کې د مشکو یو جنت عدن کې د قرآن خاوندانو ته به لاسو کې بنګړي اچوي د سرو زرو او د جنت د قیمتي لال جواهراتو بنګړي به ورته اچوي. نو اوس سوال دا دی چې په دنیا کې سړي ته لاس کې بنګړي واچوي نو بدي ښکاري. زنانو سره بنګړي خوند کوي، سړو سره نه. جواب یې دا دی چې د حسن او د ډول ډال دار و مدار په عرف باندې دی. د دنیا په عرف کې زنانو سره بنګړي خوند کوي، خو د جنت په عرف کې نارینه زنانه دواړو سره خوند کوي. نو ځکه جنت عدن کې د قرآن خاوندان که نارینه دي او که زنانه دي، د سرو زرو، د سپینو زرو، د لال جواهراتو بنګړي نارینه زنانه دواړو ته به ورکوي. ولباسهم فیها حریر، او د جنت د ریخمو لباس به وله هم ورکوي. دا د قرآن د برکته، دا دومره قدر عزت د قرآن خاوند ته الله پاک ورکوي. نور به څه ورکوي؟ نو د جنت د ټولو نعمتونو شمیر او پوره تفصیلات بیانول دا د انسان د وس نه بهر دي، څوک یې نشي کولی. پیغمبر علیه السلام اجمالا مختصر فرمایی چې الله د مؤمنانو لا داسې نعمتونه تیار کړي دي چې لا عین رأت، سترګو لیدلی نه دي، ولا اذن سمعت، غوږونو اورېدلی نه دي، ولا خطر علی قلب بشر، او د انسان په خیال خاطر کې هم نه راځي.
نو لا نور بم نعمتونه بے پایان ورکوي خو بچوله چې څوک علم د قرآن ورکوي نو دا بے شمیره نعمتونه دا د دې قرآن د برکته د مؤمنانو ته به الله پاک ورکوي په جنت کې به څلور نهرونه وي د شاتو د شرابو د پیو او د اوبو او دا څلور واړه نهرونه دا به شروع د کوم ځای نه کیږي نو د جنت الفردوس کې د پیغمبر علیه السلام چې کوم محل مبارک دی نو د دقې ځای نه به دا څلور نهرونه راوځي او بیا د پیغمبر علیه السلام د هر امتی کور ته به ډایرکټ کنیکشن الله ورکوي او باقی مانده پیغمبرانو ته هم د پیغمبر علیه السلام د کوره یو کنیکشن ډایرکټ به ورکړی شي او بیا د هر پیغمبر د کور نه د هغه امتیانو ته انډایرکټ کنیکشن یې به میلاویږي دا تمام جنتیان چې خپل خپل ټکانې ته ورسیږي نو اوس د جنتی زندګۍ آغاز به کیږي نو په دنیا کې یو ښکلی مجلس چې جوړ شي نو سټیج سیکرټري وی د دې بابرکته مجلس آغاز به د قرآن پاک د تلاوت نه کیږي نو دغه شانتې د جنتی زندګۍ آغاز به هم د قرآن پاک د تلاوت نه کیږي نو په جنت کې به ړومبې تلاوت څوک کوي داود علیه السلام ته الله ډېر ښکلی آواز ورکړو هغه به د زبور ذکر چې کو نو مارغان به ورته راجمع شو ذکر به یې ورسره کو غرونه به ورسره ذکر کو نو آواز یې ښکلی دی نو په جنت کې به ړومبنی تلاوت داود علیه السلام وکي او چې کله دا تلاوت ختم شي نو الله به تپوس کوي دا تلاوت څنګه و څه خوند یې درکه وی ډېر ښکلی و وی دې نه نور ښکلی اورېدل غواړې ولې نه اورم نو دې نه پس به الله پاک زمنګ پیغمبر علیه السلام ته حکم وکړي چې اوس ته تلاوت وکړه نو بیا به زمنګ پیغمبر علیه السلام تلاوت وکړي او چې دا تلاوت ختم شي نو بیا الله تپوس کوي دا تلاوت څنګه وي دا خو د هغې نه هم ډېر ښکلی و وی د دې نه نور هم ښکلی اورېدل غواړې ولې نه نو بیا به الله د خپل شان مناسب په خپله تلاوت وکړي نو دغه بلاکیف خوندور تلاوت د الله موږ او تاسو ته وورودي کی بیا به الله فرمایي چې بندیانو ما نه نور هم څه غواړئ چې درکمه نو دا بندیان ورته زموږ ذهن کې خو نور څه نشته دی سره نه غواړو کافر د دوزخ ته بوته موږ د جنت ته راوسته هغوی له د مخ تور که موږ له د مخ سپین که هغوی له عذابونه دي موږ له نعمتونه دي څه ده نه غواړو زموږ ذهن کې نور څه نشته الله ورته بیا وایي وغواړئ وغواړئ نو په دنیا کې چې د عوامو ته مسله پیښه شي نو جومات ته منډه کې استاد جي دا مسله څنګه ده نو استاد ورته مسله چې بیان کړي نو دی مطمئن شي او خوشحاله شي نو دغسې اوس جنت کې مسله پیښه ده الله وایي وغواړه دی وایي ذهن کې مې څه نشته دی نو دوی به د خپلو استادانو ته رانږدې شي استاد جي الله وایي چې وغواړه نو څه ترې وغواړو نو دا استادان به ورته وایي الله نه خپل دیدار وغواړئ نو بیا به ټول یو آواز باندې یا الله موږ له خپل دیدار را نو الله به ټولو له خپل دیدار ورکړي د جمعې په ورځ باندې په دنیا کې دا خلک جامع مسجد ته راجمع کېږي د مختلفو جماعتونو نه خلک یو مسجد ته راشي او د جمعې لمونځ وکړي یو اجتماع جوړه شي نو دغه شانتې په جنت کې به هم اجتماع وي د جمعې په ورځ اجتماع او په هغه اجتماع کې به نارینهو ته الله خپل دیدار ورکوي او زنانو ته به د اختر په ورځ دیدار وي او د دنیا د هلکان چې دي نو دوی داسې لږ ټور او پکنیک او داسې څه خبرې اترې کوي چکر ولځي نو دا د چکرو دا شوق به په جنت کې وي نو الله یو لوی میدان تیار کړی دی د جنتیانو سړو ته وي لاړ شئ دغه میدان ته لاړ شئ چکر ولګوئ نو چې هغې میدان ته لاړ شي نو هلته کې د مشکو یو جنت عدن کې د قرآن خاوندانو ته به لاسو کې بنګړي اچوي د سرو زرو او د جنت د قیمتي لال جواهراتو بنګړي به ورته اچوي نو اوس سوال دا دی چې په دنیا کې سړي ته لاس کې بنګړي واچوي نو بدي ښکاري
زنانو سره بنګړي خوند کوي سړو سره نه. جواب یې دا دی چې د حسن او د ډول ډال دار و مدار په عرف باندې دی. د دنیا په عرف کې زنانو سره بنګړي خوند کوي، خو د جنت په عرف کې نارینه زنانه دواړو سره خوند کوي. نو ځکه جنت عدن کې د قرآن خاوندان که نارینه دی او که زنانه دي، د سرو زرو، د سپینو زرو، د لال جواهراتو بنګړي نارینه زنانه دواړو ته به ورکوي. ولباسهم فیها حریر، او د جنت د ریخمو لباس به وله هم ورکوي. دا د قرآن د برکته، دا دومره قدر عزت د قرآن خاوند ته الله پاک ورکوي. نور به څه ورکوي؟ نو د جنت د ټولو نعمتونو شمیر او پوره تفصیلات بیانول دا د انسان د وس نه بهر دي، څوک یې نشي کولی. پیغمبر علیه السلام اجمالا مختصر فرمایی چې الله دې مؤمنانو لا داسې نعمتونه تیار کړي دي چې لا عین رأت، سترګو لیدلی نه دي، ولا اذن سمعت، غوږونو اوریدلی نه دي، ولا خطر على قلب بشر، او د انسان په خیال خاطر کې هم نه راځي. نو لا نور بم نعمتونه بے پایان ورکوي، خو بچوله چې څوک علم د قرآن ورکوي. نو دا بے شمیره نعمتونه دا د دې قرآن د برکته د مؤمنانو ته به الله پاک ورکوي. په جنت کې به څلور نهرونه وي، د شاتو، د شرابو، د پیو او د اوبو. او دا څلور واړه نهرونه دا به شروع د کوم ځای نه کېږي؟ نو د جنت الفردوس کې د پیغمبر علیه السلام چې کوم محل مبارک دی، نو د دقې ځای نه به دا څلور نهرونه راوځي. او بیا د پیغمبر علیه السلام د هر امتی کور ته به ډایرکټ کنیکشن الله ورکوي، او باقی مانده پیغمبرانو ته هم د پیغمبر علیه السلام د کوره یو کنیکشن ډایرکټ به ورکړی شي، او بیا د هر پیغمبر د کور نه د هغه امتیانو ته انډایرکټ کنیکشن یې به میلاویږي. دا تمام جنتیان چې خپل خپل ټکانې ته ورسیږي، نو اوس د جنتی زندگی آغاز بکیږي. نو په دنیا کې یو ښکلی مجلس چې جوړ شي، نو سټیج سیکرټري وی د دې بابرکته مجلس آغاز به د قرآن پاک د تلاوت نه کیږي. نو دغه شانتې د جنتی زندگی آغاز به هم د قرآن پاک د تلاوت نه کیږي. نو په جنت کې به ړومبې تلاوت څوک کوي؟ داود علیه السلام ته الله ډیر ښکلی آواز ورکړو، هغه به د زبور ذکر چې کو نو مارغان به ورته راجمع شو، ذکر به یې ورسره کو، غرونه به ورسره ذکر کو. نو آواز یې ښکلی دی. نو په جنت کې به ړومبنی تلاوت داود علیه السلام وکي، او چې کله دا تلاوت ختم شي نو الله به تپوس کوي دا تلاوت څنګه و، څه خوند یې درکه؟ وی ډېر ښکلی و. وی دې نه نور ښکلی اورېدل غواړې؟ ولې نه اورم. نو دې نه پس به الله پاک زمنګ پیغمبر علیه السلام ته حکم وکړي چې اوس ته تلاوت وکړه. نو بیا به زمنګ پیغمبر علیه السلام تلاوت وکړي، او چې دا تلاوت ختم شي نو بیا الله تپوس کوي دا تلاوت څنګه وي؟ دا خو د هغې نه هم ډېر ښکلی و. وی د دې نه نور هم ښکلی اورېدل غواړې؟ ولې نه. نو بیا به الله د خپل شان مناسب په خپله تلاوت وکړي. نو دغه بلاکیف خوندور تلاوت د الله موږ او تاسو ته وورولي کی. بیا به الله فرمایي چې بندیانو ما نه نور هم څه غواړئ چې درکمه. نو دا بندیان ورته زموږ ذهن کې خو نور څه نشته دی، سره نه غواړو. کافر د دوزخ ته بوته، موږ د جنت ته راوسته، هغوی له د مخ تور که، موږ له د مخ سپین که، هغوی له عذابونه دي، موږ له نعمتونه دي، څه ده نه غواړو، زموږ ذهن کې نور څه نشته. الله ورته بیا وایي وغواړئ وغواړئ. نو په دنیا کې چې د عوامو ته مسله پیښه شي نو جومات ته منډه کړي، استاد جي دا مسله څنګه ده؟ نو استاد ورته مسله چې بیان کړي نو دی مطمئن شي او خوشحاله شي. نو دغسې اوس جنت کې مسله پیښه ده، الله وایي وغواړه، دی وایي ذهن کې مې څه نشته دی.
نو دوی به د خپلو استادانو ته رانږدې شي استاد جي الله وایي چې وغواړه نو څه ترې وغواړو نو دا استادان به ورته وي الله نه خپل دیدار وغواړئ نو بیا به ټول یو آواز باندې یا الله موږ له خپل دیدار را نو الله به ټولو له خپل دیدار ورکړي د جمعې په ورځ باندې په دنیا کې دا خلک جامع مسجد ته راجمع کېږي د مختلفو جماعتونو نه خلک یو مسجد ته راشي او د جمعې لمونځ وکړي یو اجتماع جوړه شي نو دغه شانتې په جنت کې به هم اجتماع وي د جمعې په ورځ اجتماع او په هغه اجتماع کې به نارینهو ته الله خپل دیدار ورکوي او زنانو ته به د اختر په ورځ دیدار وي او د دنیا د هلکان چې دي نو دوی داسې لږ ټور او پکنیک او داسې څه خبرې اترې کوي چکر ولځي نو دا د چکرو دا شوق به په جنت کې م وي نو الله یو لوی میدان تیار کړی دی د جنتیانو سړو ته وي لاړ شئ دغه میدان ته لاړ شئ چکر ولګوئ نو چې هغې میدان ته لاړ شي نو هلته کې د مشکو یو جنت عدن کې د قرآن خاوندانو ته به لاسو کې بنګړي اچوي د سرو زرو او د جنت د قیمتي لال جواهراتو بنګړي به ورته اچوي نو اوس سوال دا دی چې په دنیا کې سړي ته لاس کې بنګړي واچوي نو بدي ښکاري زنانو سره بنګړي خوند کوي سړو سره نه جواب یې دا دی چې د حسن او د ډول ډال دار و مدار په عرف باندې دی د دنیا په عرف کې زنانو سره بنګړي خوند کوي خو د جنت په عرف کې نارینه زنانه دواړو سره خوند کوي نو ځکه جنت عدن کې د قرآن خاوندان که نارینه دي او که زنانه دي د سرو زرو د سپینو زرو د لال جواهراتو بنګړي نارینه زنانه دواړو ته به ورکوي ولباسهم فیها حریر او د جنت د ریخمو لباس به وله هم ورکوي دا د قرآن د برکته دا دومره قدر عزت د قرآن خاوند ته الله پاک ورکوي نور به څه ورکوي نو د جنت د ټولو نعمتونو شمیر او پوره تفصیلات بیانول دا د انسان د وس نه بهر دي څوک یې نشي کولی پیغمبر علیه السلام اجمالا مختصر فرمایی چې الله د مؤمنانو لا داسې نعمتونه تیار کړي دي چې لا عین رأت سترګو لیدلی نه دي ولا اذن سمعت غوږونو اورېدلی نه دي ولا خطر على قلب بشر او د انسان په خیال خاطر کې هم نه راځي نو لا نور بم نعمتونه بے پایان ورکوي خو بچوله چې څوک علم د قرآن ورکوي نو دا بے شمیره نعمتونه دا د دې قرآن د برکته د مؤمنانو ته به الله پاک ورکوي په جنت کې به څلور نهرونه وي د شاتو د شرابو د پیو او د اوبو او دا څلور واړه نهرونه دا به شروع د کوم ځای نه کېږي نو د جنت الفردوس کې د پیغمبر علیه السلام چې کوم محل مبارک دی نو د دقې ځای نه به دا څلور نهرونه راوځي او بیا د پیغمبر علیه السلام د هر امتی کور ته به ډایرکټ کنیکشن الله ورکوي او باقی مانده پیغمبرانو ته هم د پیغمبر علیه السلام د کوره یو کنیکشن ډایرکټ به ورکړی شي او بیا د هر پیغمبر د کور نه د هغه امتیانو ته انډایرکټ کنیکشن به ملاویږي دا تمام جنتیان چې خپل خپل ټکانې ته ورسیږي نو اوس د جنتی زندگی آغاز بکیږي نو په دنیا کې یو ښکلی مجلس چې جوړ شي نو سټیج سیکرټري وی د دې بابرکته مجلس آغاز به د قرآن پاک د تلاوت نه کیږي نو دغه شانتې د جنتی زندگی آغاز به هم د قرآن پاک د تلاوت نه کیږي نو په جنت کې به ړومبې تلاوت څوک کوي داود علیه السلام ته الله ډیر ښکلی آواز ورکړو هغه به د زبور ذکر چې کو نو مارغان به ورته راجمع شو ذکر به یې ورسره کو غرونه به ورسره ذکر کو
نو آواز ښکلی دی نو په جنت کې به ړومبنی تلاوت داود علیه السلام وکي او چې کله دا تلاوت ختم شي نو الله به تپوس کوي دا تلاوت څنګه و څه خوند یې درکه وی ډېر ښکلی و وی دې نه نور ښکلی اورېدل غواړې ولې نه اورم نو دې نه پس به الله پاک زمنګ پیغمبر علیه السلام ته حکم وکړي چې اوس ته تلاوت وکړه نو بیا به زمنګ پیغمبر علیه السلام تلاوت وکړي او چې دا تلاوت ختم شي نو بیا الله تپوس کوي دا تلاوت څنګه وي دا خو د هغې نه هم ډېر ښکلی و وی د دې نه نور هم ښکلی اورېدل غواړې ولې نه نو بیا به الله د خپل شان مناسب په خپله تلاوت وکړي نو دغه بلاکیف خوندور تلاوت د الله موږ او تاسو ته وورولي کی بیا به الله فرمایي چې بندیانو ما نه نور هم څه وغواړئ چې درکمه نو دا بندیان ورته زموږ ذهن کې خو نور څه نشته دی سره نه غواړو کافر د دوزخ ته بوته موږ د جنت ته راوسته هغوی له د مخ تور که موږ له د مخ سپین که هغوی له عذابونه دي موږ له نعمتونه دي څه ده نه غواړو زموږ ذهن کې نور څه نشته الله ورته بیا وایي وغواړئ وغواړئ نو په دنیا کې چې د عوامو ته مسله پیښه شي نو جومات ته منډه کړي استاد جي دا مسله څنګه ده نو استاد ورته مسله چې بیان کړي نو دی مطمئن شي او خوشحاله شي نو دغسې اوس جنت کې مسله پیښه ده الله وایي وغواړه دی وایي ذهن کې مې څه نشته دی نو دوی به د خپلو استادانو ته رانږدې شي استاد جي الله وایي چې وغواړه نو څه ترې وغواړو نو دا استادان به ورته وایي الله نه خپل دیدار وغواړئ نو بیا به ټول یو آواز باندې یا الله موږ له خپل دیدار را نو الله به ټولو له خپل دیدار ورکړي د جمعې په ورځ باندې په دنیا کې دا خلک جامع مسجد ته راجمع کېږي د مختلفو جماعتونو نه خلک یو مسجد ته راشي او د جمعې لمونځ وکړي یو اجتماع جوړه شي نو دغه شانتې په جنت کې به هم اجتماع وي د جمعې په ورځ اجتماع او په هغه اجتماع کې به نارینهو ته الله خپل دیدار ورکوي او زنانو ته به د اختر په ورځ دیدار وي او د دنیا د هلکان چې دي نو دوی داسې لږ ټور او پکنیک او داسې څه خبرې اترې کوي چکر ولځي نو دا د چکرو دا شوق به په جنت کې وي نو الله یو لوی میدان تیار کړی دی د جنتیانو سړو ته وي لاړ شئ دغه میدان ته لاړ شئ چکر ولګوئ نو چې هغې میدان ته لاړ شي نو هلته کې د مشکو یو جنت عدن کې د قرآن خاوندانو ته به لاسو کې بنګړي اچوي د سرو زرو او د جنت د قیمتي لال جواهراتو بنګړي به ورته اچوي نو اوس سوال دا دی چې په دنیا کې سړي ته لاس کې بنګړي واچوي نو بدي ښکاري